په ملکن یونیورسيټي کې د ډپارټمنټ اف ایجوکیشن او فیکلټي اف آرټس اینڈ هیومینټیز په سرپرستۍ کې د ورځني انټرنیشنل کانفرنس د ټرانسفارمینګ هایر ایجوکیشن ان پاکستان په نامه پیل شو. د دې کانفرنس موضوع ایجوکیشن فار سسټینیبلیټي ټاکل شوی و چې پکې د هیواد له بیلابیلو برخونه د تعلیم ماهران، محققین، استادان او زده کوونکو ګډون وکړو. دا کانفرنس د هایر ایجوکیشن کمیشن، ملکن ډیویژن انټر یونیورسيټیز کنسورشیم او یوث ډیولپمنٹ سنټر په همکارۍ ترسره شو. په دې پروګرام کې د تعلیمي نظام پایدار پرمختګ، ریسرچ او لوړو زده کړو د ستونزو په اړه بیلابل سیشنونه وشو. د کانفرنس چیف ارګنایزر ډاکټر اطهار خان وایي چې په لوړو زده کړو کې جدت او پرمختګ راوستلو لپاره به ټول سټیک هولډر خپل کردار ادا کوي. په هایر ایجوکیشن چې کومه د دې لپاره به ټول سټیک هولډرز خپل کردار ادا کوي. لکه ګورنمنت چې کوم وي هغه به مطلب د ښه پالیسي جوړوي او هغوی له پکار چې خاص کر د وایس چانسلر کوم اپاینټ وي دي هغه د په وخت باندې کېږي او چې کوم ځای کې مطلب د زموږ پالیسي کې لوپ هولز دي هغه دې ټیک شي. دویم نمبر خبره دا چې زموږ کریکولم چې هغه اپډیټ شي او په کې داسې ایلیمنټس داسې دغه شامل شي چې هغه زموږ د کرنٹ ورلډ ایشوز حل کوي. دا نه چې موږ صرف خلکو له ډیګري ورکو. بیا دریم نمبر کې زموږ فیکلټي ممبرز راځي نو پکار ده چې هغوی صرف د لیکچر نه دی مطلب چې دا د هغوی لکه ټیچنګ میتھډ نه وي بلکې چې هغه میتھډ اپلای کول چې د کوم نه لرنینګ کېږي، د کوم نه زده کړه کېږي. بله زموږ ټول پروګرام چې کوم دي دا ایگزام اورینټډ دي، چې ایگزام اورینټډ نه دا لرنینګ اورینټډ وي. بله دا چې زموږ په اسسمنټ کې میجر چینجز پکار دي چې موږ اسسمنټ زموږ چې اتنټیک اسسمنټ کېږي. لکه ته چاته د سایکل او د خودو چل دغه نه امتحان علي نو دا نه ده چې دغه د ابجیکټو ټایپ ټیسټ ولا جوړ کړي اوله ورکړي او هغه ته پکې 100 نمبر یې والي او ته وایې چېرې دا کس په سایکل کې ډېر زیات ماهر دی ښه سایکل چلولی شي. خو چې بیا کله ته ورته وایې چې پلې ګراونډ باندې اوس وچلوه نو بیا راغورځېږي. نو زموږ د ټول سیستم دغه دی چې موږ خلکو مارکس والو بیا په موږ کې هغه ایبیلیټي نه وي چې کومه زموږ مارکس ښیي. نو دغه اسسمنټ کې به باقي ټولې لکه معاشري هم په دې کې یو کردار ادا کول پکار دي چې هغه وایي چې وایي موږ ته چې کومه زده کړه پکار ده، موږ ته مارکس نه دي پکار، موږ ته ډیګري نه ده پکار، موږ ته داسې یو ډیګري پکار ده چې د هغې نه هغه انډیویجول کومه فرد دي چې هغه په خپل ژوند کې هم او تبدیلي راشي او هغه بیا په معاشره کې هم چې کومه یو چینج ایجنټ وي. نو انشاءالله تعالی که دا سټپس دغه شي نو ډېر ښه چینج چې کومه هغه پاسبل دی. د ملکن پوهنتون ترجمان وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې د بیلابیلو پوهنتونونو څخه راغلي سکالرانو خپلې تحقیقي مقالې وړاندې کړې. دا کانفرنس سیکنډ انټرنیشنل کانفرنس دی د ایجوکیشن حوالې سره د ټرانسفارمینګ هایر ایجوکیشن ان پاکستان او تیم ول ورکړل شوی دی چې ایجوکیشن فار سسټینیبلیټي. د دې تیم نه دا پته لګي چې تعلیم چې کوم دی دا د لایف هر یو اسپیکټ د چینج کولو لپاره لازمي دی، که سوشل سیکټر دی، که پولیټیکل دی، که کلچرل دی، که ریلیجس دی، که اکنامک دی، هر یو اسپیکټ د هغې لپاره دا لازمي دی. په دې کې چې کوم زموږ سره کینوټ سپیکر راغلي وو ډاکټر امجد ثاقب صاحب، ډاکټر رسول جان صاحب، زموږ پروفیسر ډاکټر رشید صاحب وایس چانسلر، یا ډاکټر محمد ایاز صاحب د یونیورسټي اف ایجوکیشن نه ټولو چې کومې خبرې وکړې هغوی نه چول دا دی چې په تعلیم چونکې د زندګۍ بنیادي ضرورت دی او دا تعلیم داسې پکار ده چې د ژوند چې کوم هغه ابجیکټیوز دي د هغې د اچیو کولو لپاره دا یو ټول استعمال شي. په پاکستان کې چونکې تعلیمي ادارې ټول هایر ایجوکیشن کمیشن چلی او ګلوبلی ټول چینجز راغلي دي نو موږ له پکار دا ده چې دا زموږ هایر ایجوکیشن سیکټر هم د ګلوبل نیډز مطابق، د ګلوبل نیسیسټیز مطابق او زموږ د نیشنل چې کوم ریکوایرمنټس دي د هغې مطابق ځان چینج کړي چې کوم د اے آئی ایرا ده یا نور چې کوم ډیجیټل او ټرانسفارمیشن ده یا ټیکنالوجیکل ټرانسفارمیشن دی د دې مطابق یونیورسټیز هم ځان فټ کړي، هایر ایجوکیشن هم ځان فټ کړي د دې لپاره چې دا سسټین پاتې شي او د دې طالب علمان چې کوم دي هغوی ته د ژوند د پرمختګ چل ورته وښایي، سکلز ډیولپ کړي او صرف ډیګریز چې کوم دی نه دا نه تقسیموي. کانفرنس کې ګډون کوونکي د محکمې تعلیم سره تعلق لرونکي میډم حافظه دغه علمي پروګرام د تعلیمي او تحقیقي فعالیتونو د ودې لپاره ډېر مهم بللي او وایي چې داسې پروګرامونه د تحقیق، زده کړې او مختلفو پوهنتونونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم رول لوبوي. प्रोग्राम
बेसिकली ट्रांसफार्मिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान के हवाले से है। इसका बेसिक मकसद ये है कि किस तरह हम एजुकेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, किस तरह हमारी बिहेवियर, हमारी एटीट्यूड से एजुकेशन छलक जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें एजुकेशन को एज ए नॉलेज नहीं लेना चाहिए, इसको एज ए स्किल और हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। एजुकेशन को हम लाइफ ले लें कि हम एजुकेशन से परे कोई चीज़ नहीं है, एजुकेशन ही है जो हमें शेप कर रहा है।